الله وبرکاته کتونکو شهنشاه فریدي یم. امید لرم چې تاسو به ښه صحت پې رو. دا وخت مو سره یو داسې شخصیت ناست دی چې لوکیل ډېر زیات خدمات دي بلکې ټول سابقه فاټه یې پوره انتهایی زیات خدمات دي. موجوده جمعیت علماء اسلام مرکزي رهنما حمیدالله جان صاحب موږ سره موجود دی. ټول ناول خو د ډېره شکریا ادا کوو چې موږ له وخت راوکړلو چونکې مختصر غوندې انټرویو کوو نو دغه وجې نه پوښتنې به نظر ضرور وکړو. جمعیت علماء اسلام کې شاملېدلو وجوهات څه دي؟ ټولو ناول خو شهنشاه توسې و د قبایل د ټي وي ولا د توسې د چینل شکریا ادا کوو چې توسې د قبایلو د پوره اکټیو یو په اوپریدي د پوره اکټیو یو په مختلفو پروګرامونو کې توسې زه وینم ډېره مهرباني او مننه یې توسې د جمعیت علماء اسلام بنیادي وجوهات چې کوم دي هغه خو واضح خبره ده چې مونږ د فاټه د مرجر انتهایی مخالفت کړی دی او نن نه له څو کولو نه چې کله مونږ خبر شو چې دا سیاسي قوتونه او څه بیروني قوتونه هغه خواهش لري دغه د نظام د بدلولو نو د هغه وخت نه هغه کې بیا مونږ مختلفو سیاسي مشرانو سره ملو شو. نو جمعیت علماء اسلام واحد هغه پارټي و محمود خان اچکزای و دای چې هغه د قبایلو سره ودرېدل و هغه د قبایلو خبره له خبره وویل او ډېر په جاري دا خبره وکړه په اسمبلی کې د اسمبلی نه بهر چېرې د قبایلو رایه ده واخیستلی شي. یو ډېره بله بنیادي پوښتنه دا وه چونکې جمعیت هم دا ناره ده تاسو هم دا سوچ و فکر دی چې مطلب فاټه مرجر تاسو مخالفت کړی دی همیشه. خلک هم بعضې خلک په دغه شي باندې نه پوهېږي نو زه غواړم چې تاسو خلکو له وښایو یا ویایو ایکسپلین کړو ته چې په څه وجوهاتو باندې تاسو د فاټه مرجر مخالفت کوو. وره جی دا خو انتهایی اوږد ټاپک دی او په مختلفو ځایونو کې مونږ د وخت نه مخکې دا خلک خبر کړي وو. اصل کې د مونږ د پاکستان چې کوم نظام دی عدالتي نظام او د پولیس نظام هغه یو فیلیر نظام دی و که تاسو له یو چې د ای پی ایس حادثه چې کله وشوه نو په هغه کې باقاعده نشنل کونسل چې کوم جوړ شو چې په هغه کې فوج او سیاسي مشران کېناستل هغه 20 نکاتي ایجنډا جوړه کړه د حالاتو مخنیوي دپاره. په هغه کې دوه بنیادي شاونه چې کوم وو هغه عدالت و پولیس دغه ریفارمز وو چېرې دا یو فیل نظام دی او په کار دی چې دغه مخنیوی وشي. نو یو فیل نظام و یو داسې نظام لا چې په هغه کې راحته نه وي او خوشحاله نه وي په هغه کې به یو هوښیار سړی هم ونه غواړي چې هغې سره د شامل شي. مونږ یې مخالفت د دغې وجې کولو چې یو خو 1.5 کروڑ قبایل دي هغه خپل یو وجود و یو خپل هغه لري بل د قبایلو وجود په زرګاو کولو زوړ وجود دی او دا هم داسې نه ده چې ته په 1947 کې پاکستان د ایلوکې اخیستې وي او دوله یې کړي وي دو باقاعده په اګریمنټ باندې دا شامل شوي دي د پاکستان سره او د دغو د خوښې دپاره که اجازه هم باقاعده د اګریمنټ کړی و چې د تاسې په رسم په رواج او په حالاتو کې فرق به د تاسې په مشوره کیږي. بل مونږ خیبر پښتونخوا معاشي و کمزورې صوبه ده کنې هم د مونږ ورونه دي پښتونه دي خو هغه یوه کمزوري صوبه ده دومره وسایل خپل ورسره نشته چې هغه د موخیولو کې او دا وخت ثابته کړه د مونږ د قبایلو نوکرې چې کمی دي د وزیر اعلی دا مو مخکې ویلي دي چې ګوره وزیر اعلی که مونږ کوڅو تجربه شوې ده بنو ناروغی بنو کې چې تا سټیډیم او یوه یونیورسټي او سراک جوړ شو بیا د نوخار ناروغی ولته جوړ شو د مردون ناروغی صرف ولته په هر ډسټرکټ کې کور وشو. ګوره مو د عربونو خربونو روپو جنګلات دي دمو معدنیات دي د هغو دمو کنټرول پوته نه شو امو غرونه سره شریک دي د کاندو د تاپو او د خاندانونو حصہ دي په دا نوي نظام کې دا د سټیټ پراپرټي شیتونه لوړه شي په مو باندې ټیکسونه نه وو غریب خل دي ټیکسونه لاګو شول په کاروبار باندې شو د خلکو نو لہذا ډیر داسې بشموره وجوهات دي چې د هغو په وجه باندې موږ د مخالفت کولو تر اوسه پرې یې کوو چې تر کله پرې ژوندي وکوو به یې خبرې. حمیدالله جان صاحب یو ډېره اهم پوښتنه وه چونکې په کمبر کې موجوده څه ایشوز روان دي تاسو لا هم پاته د روډ او سره بجلۍ او سره د غلو ډاکو په دا مې نظر و چې سره بله خبره زه دا تړم چې د ډېرو خلکو یا موجوده ایم این اے وښیو ایم پی اے یا همداسې عوامو دغو دا یو الزام غوندې دی چې حمیدالله جان صاحب چې کله دور حکومت یې و دغو نو هغه صرف په خپل قوم کې کور کړی په بهر قومونو کې هغه هېڅ هم نه یې کړي نو دغو دوو پښتنو په باره کې ته څه وایې؟
ګوره بنجودي خو خدای ګواه دی او پریدای ګواه دی چې بو قومیت نه یې کړی موږ ټولو له په یو نظر کتلی دي و داسې یو قوم نشته چې د مو پکې سکیمونه نه وي دا دو چې حالات دا و چې تنظیمي حالات وو و دلته خپل تنظیم وو په نورو قومونو کې خپل تنظیم وو د ایخ قومونو تنظیم چې کم وو هغوی د ترکې کور نه پرېښ وو په شلوبر کې د مونږ کورونه رویسور کړی شول په وخت کې په ملک دین خیل کې دا اوس د من سره کې چې کومې جوړېږي دا د ایغ وخت سره کې دي منظورې شوي هم د ایغ وخت دي پاکو خیل کې ته زه 40-50 کروڑه روپۍ خپل شمورلی شم دا د جوماتو د مدرسې د اوبو د هغه نه الوه خبره ده تا کو دا زوله چې روډ تلی دی دا چابو تلی دی زه ورته تعالی وسیله کړم ښوونځي پرې دا د بجلو ترسیل چې کوم دی دا میګا پروجیکټونه یې تا ښایم همداسې په هر قوم کې پوسټ هم تنظیم وو د میدان و زمو سره دغو ټولو ثبوت پروت دی کله چې ته وغواړې زه ټول خپل یو شپېته اویا خطونه مختلفو تنظیمونو چې په هغه کې ترقیاتي کار بند شوی چې دا نه لاس ونیسه په تیرو کې د ارهنګ سړک په 2009 کې دا یو وخت و د خلکو و د قوم هم ته وکړو نور قومونه هغه ویل چې مونږ تاړ دی د مشرونه د ملک دین خیل قوم سره وې تنظیم هغه ویل چې سرکوري خخته مونږ تاړ دی و دا ممنوع دی و مونږ نه کوو څه د بار قوم تاپه هم دغه اثر رسوخ لاندې لوړ روغله پاکم بند شو نور په خوجال خیلو کې 15 سکولونه جوړ شول په وخت کې های سکول چې کم د پتی رو کې دا د جوړ شو په ملک دین خیلو کې هم سکولونه دي نو لہذا دا اسه هغه یو سیاسي وی بس په سیاست کې ا د غاګ په حق پرې کوي کني وسم الحمدلله په هر قوم کې د مونږ مرګړي هغه خیاکټیک دی د خبرو جوابونه هم کوي او کڅوک دا ویي چې نه په وخت کې تنظیمي مشکلات نه دا غاز د میدان درو مخ کې شي مو سره په میډیا باندې کینی واده مولوي چې ناس چټي خبره کوي دا څنګه نو لہذا دا ټول خبر دی په دا شی باندې چې مونږ د خپل په وخت کې د دغه باوجود چې حالات خراب وو ریکارډ دي تر کې فندونه مونږ وروړي دي و ډیر فندونه مونږ نه لایب شول د مونږ نه نورو ایجنسو لوړل ځکه چې دلته د تنظیمونو په واجب باندې کار نه کېده اخیری کې قبایلی عوامو له څه پیغام ورکول غواړي ځوانانو له خصوصي تور باندې مونږ دا پیغام د ځوانانو له مشرانو له چې ګوره قبایل د متفق شي او په یوه خبره د ودرېږي و که د مونږ د نظام د زم کېدو مخالفت نو په کار ده چې دغله یک جا شي مونږ په جمهوري طریقه باندې په جبر باندې نه په ظلم باندې نه مونږ په جمهوري طریقه باندې چې کم سے کم 1.5 کروڑ قبایل دي او 2 لک قبایل مونږ په پېښور کې په اسلام آباد کې کېنو او حکومتونو له اوخیو په رومن طریقه باندې چې ګوره دا کار د په جبر او په زور او به پښتنې کړی دی او غیر آئینی دی کړی دی په آئین طریقه یم چې کم کړی دی هم غیر آئینی دی ځکه مونږ په سپریم کورټ کې یو او دا مونږ د نیول خال غوړو چې مونږ شعور لرو پوهه لرو مونږ صرف په ټوپک او په ګولې خبره کولو ولا نه یو مونږ دولتونو کې هم دخیله تلیو چې دا غیر آئینی کړی دی په آئین کې د سره گنجائش نه وو په دا طریقه باندې وزیر اعظم سره کمیټې جوړولو اختیار نه وو دا د صدر اختیار و غیر آئینی و بیا 247 د آئین شک ته چې پاغه کې دا ویایي چې هر څنګه بدلون وي د قبایلی د مشرانو په مشوره به وي اده و نکړو بیا په آئین کې دي چې ته اکای کمولای نشي په دار ریاست کې ته به اکای زیاتوي اکای د کم کړی واروغه د قبایلو چې کم د تشخص د دوه رکړو دا آئینی پیچیدګي هم دي نو د مو سوال گزارش غوړه دادای چې دغه خبره له متفق شي د خپل کاندو د خپل تپو غونډې د شروع کی د خپل ایجنسو غونډې د شروع کی چې مونږ په یو پلیټ فارم باندې جمعیت علماء اسلام یو ګرانډ جرګه ګوره چې قبایلو جرګه دوغه جمعیت علماء اسلام دا د تنوي چې ته زمو معنا یا زم ما معنا هغه قبایلی روغون کړي دی وایي کنه ولې دی وای غولې ویل دي چې قبایلو خبره توسه رو کومګلا او مونږ د ته په مسل کوو دا ډیره غټه دی عزت خبره ده د قبایل دی پورا نو مونږ امید لرو چې ان شاء الله د ایک پلیټ فارم نه به دا قبایل متفق کیږي مونږ فیصله وکړه مونږ اوس د بوجاوند تر وزیرستان پورې بیا د جمعیت علماء اسلام او قبایلی عمایدین دا مونږ بیا وزو خلق رو بيدورو عوام رو بوسو او که پېښور وي او که اسلام آباد وي یوه غټه د خلکو اجتماع به ښایي وته چې په هغه کې ورته مونږ سوال زوري وکړو
چې موږ د کافر د نظام سره د غیر شرعي نظام سره د لارډ میکالې د نظام سره د انګریز ورکړي شوي د نظام سره دغه سره د قبایل ګزارانه کیږي نو لہذا میرا بنیده وکړی شي قبایل د خپل خواخې لا پرېږدي. ډیره مننه وخت راکولو شکریه کته چې کوم د موږ سره نو خبره ترې تاسو ورو د ان شاء الله راتلونکي پروګراماتو سره به ځل بیا حاضر یو تر هغه دمه الله حافظ.